بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. نن شپه د تودو بحثونو خپرونه کې په هغه څه باندې غږیږو، په هغه موضوع باندې چې همیشه د افغان حکومت پر وړاندې یوه لویه ستونزه او چلنج پاتې شوی دی چې افغان حکومت همیشه وایي کله چې ولسمشر واک ته ورسېدو له هغې سره سب دوی یادونه وکړله چې واک د فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي، که څه هم 100 سلنه له منځه ولاړه نه شي ولې 50 سلنه به کمه شي. خو اوس چې لیدل کېږي په هره اداره او په هره وزارت کې د فساد خبره کېږي او د دې ترڅنګ هغه کلیدي وزارتونه چې د کورنیو چارو وزارت یو همیشه یادېږي چې ګواکې په دغه وزارت کې لوړې کچې فساد موجود دی. دا چې رښتیا هم اوسنی افغان حکومت د فساد په برخه کې څه کارنده ګامونه اخیستي، لاسته راوړنې څه دي او بیا هم د فساد پر وړاندې دا چې مبارزه یې کمرنګه ده، دلایل څه کیدلی شي، پر همدې باندې غږیږو. دریو قدرمنو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. په واس کې راسره د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د رهبرۍ غړی محترم محمد اقا شیرزاد، د دې ترڅنګ اقتصادي چارو کارپوه محترم عبدالقادر جیلاني او د افغانستان د روڼتیا د څار اجرایوي رئیس محترم سید اکرام افضلي راسره دي. ستړي وشئ، وخت مو بخیر، ژوندي اوسئ. شهزاد صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. د فساد پر وړاندې مبارزه همیشه افغان حکومت خپل اولویت بللی دی په کاري برخه کې. فکر کوئ اوس چې په هر اداره او هر وزارت کې د فساد خبره کیږي، لامل یې څه کیدلی شي؟ رښتیا هم مبارزه جدي نه اقدام په دغه برخه کې نه دی شوی، که نه ستونزې ډېرې دي او بالاخره په دغه برخه کې زورواکي او چارواکي دي او مبارزه کمرنګه ده؟ ډېره مننه. ستا د پوښتنې په ځواب کې ډېره دقیقه پوښتنه ده. اقتصاد د ټولنې زیربنا تشکیلوي او زموږ د ټولنې اقتصاد متاسفانه د پردیو یا د بل په روګو بار اقتصاد دی. اوسنۍ اداره یا اوسنی حکومت همیشه کوشش کوي او یا په خپلو خبرو کې وایي ولسونو ته چې موږ به خپل اقتصاد یا خپل تولیدات یا خپل صادرات تر وارداتو ډېر زیات کړو، او کله چې په یوه ټولنه کې دا ډول اقتصاد روی کار شي، په ځای خبره ده چې د هغې ټولنې اقتصاد په پو درېږي، بهرنیو مرستو ته ډېره اړتیا نه لري او زموږ خپل په داخل کې د خلکو ژوند سویه ښه کېږي. متاسفانه په ډېر تعصب سره چې فساد د ټولو پیښو لامل او سبب دی. د فساد تعریف په کل کې دا دی، د دې دواړو ورونو په اجازه باندې چې دواړه اقتصاد پوهان دي، د دې چارو چارواکي دي، په دې کار کې کار کوي. ولې فساد د قدرت نه ناوړه استفاده، فساد د جنگ لامل، فساد د سولې دشمن، فساد د ولسونو دشمن، همدا د لاملونه دي. سیګار، فرانسپرس، د دوی ټولنه، د روڼتیا سازمان، دا نیویارک ټایمز، هغه کنفرانسونه چې د فساد په ضد باندې جوړ شوي، کومې ادارې چې په افغانستان کې جوړ شوي، متاسفانه ټولې ناکامې دي. سیګار رپورټ ورکوي چې 180 میلیارده ډالر، دا ارقام دقیق نه دي، دوی 180 میلیارده وایي، یو بیا 120 میلیارده وایي، څوک څه وایي څوک څه وایي. خپله وزارت مالیه چې د دې پیسو هغه دی، هغوی بیا وایي چې موږ ته یوازې 0% پیسې راکول شوي دي د دولت په حساب، نورې ټولې پیسې دوی په خپله راوړي دي، مصرف کړي دي، چارواکو ته قراردادونه کړي دي او هغوی خپل منځو سره ویشلي او بیرته یې وړي دي، خارج ته یې وړي دي. فکر کوئ بهرنیان په فساد کې له افغانانو ډېر کاملا دا خپله سیګار په خپل رپورټو کې همیشه خپل کانګرس ته رپورټ ورکوي. په طور د مثال باندې سیګار په یو رپورټ کې لیکلي و چې په جوزجان شبرغان کې یو د تیلو پمپ جوړ شوی، خدای په څو میلیونه ډالره باندې، په داسې حال کې چې هغه ټانک ټول 2 لکه ډالره باندې جوړېدلو، اردو ته یا یو بل چاته یا دوی خپل پیارټي ته. په ټول افغانستان کې ټول قراردادونه د زورواکو سره شوي دي، د چارواکو سره شوي دي، د هغه کلیدي وزیرانو سره شوي دي چې هغوی د قراردادونو صلاحیت لرلو. زه دا منم چې د اوسنۍ ادارې په رامنځته کېدو سره دوی د تدارکاتو کمیسیون جوړ کړو او تدارکاتو په کمیسیون کې دوی یو تعداد علني اعلانوي چې زیاتې پیسې سپما کړلې او د رشوتو د فساد او د وزارتونو د بعضو والیانو لاس یې قطع کړلو. ولې دا هغه فسادګر چې د دې فساد په واسطه باندې سرمایې پیدا کړي، په بهر کې کورونه جوړ کړي دي، په داخل کې بې شمیره بنګلې جوړې کړي دي، موټرې ترانسپورت او پیسې پیدا کړي دي، هغوی هم قرار ناست نه دي.
هغوی هغه څوک چې د فساد په ضد باندې صادقانه مبارزه کوي هغې ته هم توطیه جوړوي. اوس تر ډېره پورې په ادارو کې ولسمشر د اصلاحاتو د فساد له منځه وړلو خبره کوي. دوی کمیسیون هم جوړ کړی و د عدلي او قضایي کمیسیون په نوم باندې چې ګواکې د فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي، ولې د هغې پایلې هم معلومې نه شولې او هغه ډېرې کمرنګې وې چې د فساد سره مبارزه وشي. فکر کوئ په ټوله کې رښتیا هم حکومت ژمنتیا نه لري که نه زورواکي او چارواکي دي چې په فساد کې بالکل فرانس پرس او نیویارک ټایم دواړو لیکلي دي په خپلو معتبرو راپورټونو کې چې 130 قاضیان کله چې اشرف غني دغه د اداره جوړ کړه 130 قاضیان دوی په رشوت نیولي دي، ولې متاسفانه بیرته رشوت ورکړی خوشي شوي دي. د دې فساد نه خو نه فساد هماس فساد کوو. 130 قاضیان یې نیولي په رشوتو په بډو باندې، ولې هغه بیرته همدوی لیکلي دي چې بیرته خوشي شوي دي په رشوت باندې. یو باندې هم داسې علني محکمه نه ده شوې او چارواکی خو هغه وزیر، هغه رئیس، هغه معین، هغه د نظامی لوی واکدار هغه څوک صلاحیت نه لري چې محکمې ته کش کړي. اشرف غني رښتیا هم وکولی شو، یو تعداد جنرالان، یو تعداد کماندانان د پولیسو دی راوسته په علني چوکاټ کې ودرول په محاکمه کې، ولې متاسفانه چې داسې جزا یې ورنه کړله. جزا داسې پکار ده، قاطعیت دلته پکار ده، که د فساد د منځه وړل پکار وي. زه تاسو ته یوه بیلګه وایم، 2014 کال کې زه د یو اداري هیئت په پلاوي کې لاړلم هند ته، او په هند کې موږ دا تجربه زده کوله. د موږ سره د څارنوالۍ استازي وو، د مشرانو د جرګې استازی وو، د ولسي جرګې استازي وو، د مدني ټولنې استازي 14 کسه موږ لاړو په 2014 کال کې. او دا موږ ته وظیفه راکړل شوې چې تاسو وګورئ هند په دغه میلیارد نفوس کې حکومت کې د لوی د نړۍ په پراخه د وګړو په هیواد کې تاسو وګورئ چې هلته فساد شته که نه، او که نه وي دا فساد دوی څنګه د منځه ویوړو. دا تجربه را انتقال کېدل ته افغانستان ته. هلته چې موږ لاړلو موږ د پارلمان د رئیس سره خبرې وکړې، د پولیسو د ډیلي د ټولو پولیسو عمومي قمندان سره هم خبرې وکړې، د ختیځ انسټیټوټ پیژندنې د انسټیټوټ د مشر او د هغوی د کارمندانو سره چې ډېر څلوېښت کسه د هغو سره هم خبرې وکړې، او د امثالو هم د نورو خلکو سره چې څارنوال سره هم خبرې وکړې، د ډیلي د لوی څارنوال سره هم خبرې وکړې. هغو ټولو موږ ته ویلي چې موږ معجزه نه ده کړې، موږ فقط فساد په دغه شکل د منځه وړی دی چې موږ ظرفیتونه زیات کړي، موږ پاک خلک په پاکو ځایونو کې مقرر کړي، هغوی ته هم سیمینارونه ورکړي، هغوی هم په تکنالوژۍ باندې په کمپیوټر حسابدارۍ او کار مو ډېر ساده کړی. په طور د مثال موږ یې وړلو د ډیلي یو لوی مرکز ته، په هغې مرکز کې دوی یو سړی دی سپین ږیری سړی دی برق بیل ورته راغلی، دا نشي کولی چې په دې ادارو باندې وګرځي. دغه بیل هم دې ادارې ته راوړي، دوی ترې ناخلي، هغه هر څو کالدار چې پیسې دي هغه هم ترې ناخلي، په 3 ورځو کې بیرته تاویلۍ پیسه کور ته ورته راوړي. یعنې هند برقي شوی دی. خو اوس په افغانستان کې چې الکترونیکي سیستم هم دومره پرمختګ نه دی کړی، خپل افغان حکومت له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دی چې دې ته شاید لا زیات وخت وي چې افغانستان د نورو هیوادونو سره سیال شي. فکر کوئ په دغسې شرایطو کې څه ممکن دي؟ آیا اوسنی حکومت د دې جوګه کېدلی شي چې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزه وشي؟ هم هغه کلیدي وزارتونه چې مخکې مې یادونه وکړه، خپله کورنیو چارو وزیر پر دې باندې اعتراف کوي چې کورنیو چارو وزارت کې فساد په لوړه کچه باندې دی. ولې د مخنیوي لپاره هغه لارې چارې چې باید تر لاس لاندې ونیول شي هېڅوک دغه ژمنتیا نه ښکاره کوي؟ ډېره په ځای پوښتنه ده. زه داسې فکر کوم که رښتیا دوی په اسلام باندې عقیده ولري، همدا رئیس جمهور، همدا وزیر داخله چې کله مقرریږي په قرآن باندې لاس کړي زه به خدمت خلکو او وطن ته کوم، او د هېڅ نوع خیانت به نه کوم، او د خیانتګر سره به جوړجاړی نه کوم. همدا وزیر داخله چې دی وزیر شوی دی، د پارلمان نه یې رایې هم اخیستې ده، سره دې چې مسلکي وزیر نه دی، چې په خپله اعتراف هم کوي. اعتراف په خپله ګناه ده چې دی اعتراف کوي چې زما په وزارت کې رشوت دی. دی د بیرته په دې قرآن لاس کې دی چې تا کوم قمندان بې پیسو مقرر کړی؟ د هر ولایت قمندان معلوم دی چې څو روپۍ باندې مقرریږي. د خرابه ولایت، بیکاره ولایت په $1,00,000 او د هغې نه پورته تر $15,00,000 پورې په رشوت باندې قمندانان مقرریږي. هغه قمندان چې بیا هلته لاړ شي هغه بیا د ولسوالیو قمندان په پیسو مقرریږي. نو په داسې حال کې چې خپل اعتراف کوي معنا شته دی، ته د یو افغان په صفت، د یو مجاهد سړي په صفت باندې ته د ملت ته څنګه ځواب وایي؟ تا څو چارواکي تر اوسه پورې دا یوازې دا کفایت نه کوي چې وظیفې نه لري که هغه په میلیاردو روپۍ پیدا کړي دي، اوس په هند کې ناست یا په دوبۍ کې ناست، خپل کورونه لري یا په بل هیواد کې ناست دی. ته د یو متحد انسان په توګه چې وزیر د داخله یې، ستا وظیفه ده د کشف جرایم، د قانون حاکمیت، د قانون د پښو لاندې کوونکو ته سخته سزا ورکول، څارنوالۍ ته معرفي کول. تا تر اوسه پورې څو نفره
په سخته جزا. یوازې دا کفایت نه کوي چې ته پلانې ته مې خوښ نه شولې او ته دې وظیفې نه لرې. وظیفې لرې کول نه دی، دلته مجازات او مکافات. چا چې ښه کار کړی دی وایي نازوه دا دې وطن بچی دی، هر څوک چې وي په هره ډله پورې چې مربوط وي. ولې که خیانت یې کړی، جرم یې کړی، 1 روپۍ م زه درته یو مثال وایم وړه چې ما نه خبره اوږده نه شي، ورونه راته په کار نه شي. زه یو هېواد ته تللی وم، یو ماشوم روبل اغلا کړي وه او هغه یې 15 کاله بندي کو. موږ 15-20 کسه وو. موږ ورته دا خو وړوکی ماشوم دی تربیه کړی مو ویلې نه، د چې نن 1 روبل اغلا کړل دا سبا له 2 میلیونه هم چې وس یې وشول اغلا کوي. دا موږ مابس کې هلته جزا نه ورکړو، مابس کې دی تربیه کوو. په دې خاطر موږ درته دونه جزا ورکړله. زموږ په وطن کې جزا نشته، زموږ په وطن کې ویره ده، ترس دی چې چوکۍ په خطر کې نشي او هیڅوک هیڅ چاته نشي ویلی. مننه شهزاد صاحب. ژوندي اوسئ، تاسو ته بیا هم راګرځو. جلال صاحب تاسو ته به راوګرځو. د افغانستان په څېر یو هېواد کې چې همیشه په بنسټیزو پروژو باندې زیات ټینګار کېږي چې ګواکې د افغانستان امنیت هم هغې پورې تړلی دی. په اوسنیو شرایطو کې د پروژو تطبیق کې رښتیا هم څومره د فساد خبره کېږي او څومره لوړه فیصدۍ باندې دي؟ سلامونه ګرانو میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته. دا فساد کوم نوی بحث نه دی. په دې باندې تقریبا د 2002 کال نه بیا تر 2013 کاله پورې موږ د فساد پر ضد مبارزې شعار ورکوو چې ګویا موږ پرمختګ کړی دی. حتی ځینو وزیرانو به ځینې ادعاوې کولې چې موږ د فساد کچه ډېره راټیټه کړې ده، حتی صفر ته م رسولې. دغه ځینې افوا او ځینې ادعاوې به وزیر صاحبانو هم کولې. خو تر هغه ځایه پورې چې په حکومت کې موږ په مسلسل شکل سره په مختلفو ادارو کې دنده درلودله، دلته یو اساسي لامل دا دی، اول خو موږ د بنسټیزو پروژو لپاره کافي بودیجه نه لرو، امکانات نه لرو. بل طرف ته په هغه وخت کې یعنې ورځ تر بلې ظرفیت مو ښه شوی، هغه وخت کې موږ کاري ظرفیت هم نه درلوده. که خارجیانو موږ ته پیسې راکولې موږ سمه ګټه ترې نه شوه پورته کوئ. هغه پیسې چې باید موږ په خپل درد لګولی وی هغه به موږ بې ځایه مصرفولې. حتی زموږ والي صاحبان، وزیر صاحبان، بیا تر ښاروالانو پورې یو درک موجود نه و. دلته هر سړی یو ادارې موجودې نه وي، ځینې تشکیلات موجود نه وو، نو ډېرې نیمګړتیاوې وې. په هغه وخت کې بې له شکه چې د سیګار راپور تر ډېره بریده پورې موږ تاییدوو چې هغه وخت کې فوق العاده فساد و او هغه وخت کې امریکایانو فکر کولو چې منتظر به و چې 2 کاله وروسته به وضعیت تغییر وکړي، مثبت طرف ته به لاړ شي، چې بالاخره دوی ډېر زیات تمرکز په همدغه په 3 برخو باندې وکړه. ډېرې مرستې موږ سره په نظامي برخه کې کېږي، په 2مه درجه کې بیا انکشافي دي، بیا عادي بودیجه کې موږ سره یو څه ناڅه مرسته کېږي. هغه موږ کولی شو چې هغه د مامورینو معاشات دي، یو څه ناڅه د کورنیو عوایدو نه هم موږ تامینولی شو، تر یو حده پورې ټول نه شو تامینولی. مګر هغه ډېر کومک چې موږ سره و هغه په نظامي برخه کې و. نو که ډېر فساد و نو خو بیا خو نظامي برخه کې خو د امریکا حکومت په شمول باندې ناټو ټول فوجیانو چې موږ سره کار کوو د موږ متحدین وو، نو خو په نظامي برخه کې بیا فساد که شوی نو دوی کړی. هلته فساد ډېر په اسانۍ باندې کېده، ځکه ټولو ولایتونو کې پیارټیانې موجودې وي. د پیارټیانو له لارې به پروژې په ښارونو کې تطبیق کېدلې، نه د خلکو ضرورت په نظر کې نیول کېده، نه دغه پروژې له خلکو سره شریکې کېدلې، نه د دوی نظر اخیستل کېده. دغه مشکلات وه. حتی داسې پروژې وې زه په خپله شاهد وم، کله چې افتتاح کېږي نو موږ نه غوښتل کېدل چې موږ والي صاحب او ښاروال راوواړو چې اصلا له پروژو خبر نه و. دا ستونزې وې. اساسي موضوع دلته ده، که دغه ستونزې وي نو ورځ تر بلې خو دغه د اوس 2013 کې موږ قرار لرو. موږ څه کړي، موږ څه مسؤلیت ادا کړی من حیث د فرد د ټولنې، هر چا باید خپل مسؤلیت ادا کړی اوسي. موږ هم خپل مسؤلیت ادا نه کړ. هغه خارجیانو چې په مؤسساتو کې کار کوو، زموږ افغانانو ټولې لارې ورته ښودلې، ټولې لارې چارې موږ ورته سمولې. د فساد لپاره دوی هم زمینه برابروله، موږ هم ورسره کار کوو. یعنې موږ سره دغه احساس نه و. حد اقل که یو په کابینه کې یو څو وزیرانو دا فکر درلودلی په هغه وخت کې چې یو څه تمرکز د موږ اقتصادي سکتور باندې وی چې باید موږ اقتصاد ته هم کار وکړو، دا بیخي له پامه غورځول شوی و. یوازې کومکونه وراتلل په انکشافي برخه کې مصرفېدل، پروژې وي، خلکو ته کاري فرصتونه موجود ول، په نظامي برخه کې همدغه ډول، مګر اقتصادي سکتور بیخي له پامه غورځېدلی و. دا لامل د دې شو چې په لومړیو کې ډېر بې سواده خلک، غیر مسلکي خلک وزارتونو ته او بیا تر معینتونو پورې ورسېدل، رئیسان شول. اصلا دوی په دغه ملي لومړیتوبونو باندې دوی نه پوهېدل چې دوی څه وکړي، څنګه برنامې ترتیب کړي. د فساد یو لامل تاسو همدغه یو غټ لامل تاسو وګورئ، په هغه وخت کې موږ ته بودیجه هم خارجیانو جوړوله چې بیا وروسته موږ یو ظرفیت پیدا کړو. اوس همدغه ځوانان دي چې دا بودیجه جوړوي. نو فساد که موږ غواړو چې بیخي هغه ریشکونه او بیخي له منځه ویسو، د دې لپاره اساسي اقدامات همدغه وي چې باید یو ملي روحیه رامنځته شي
او د دې لپاره لکه څرنګه ما مخکې ویلي د خلکو په اذهانو باندې کار وشي. ځکه دغه خلک چې دا غیر مسلکي خلک چې راځي دوی په ډار کې دي. دوی وایي سبا زه وظیفه کې نه یم، راځه په دې پروژه کې غلا وکړه، ځکه سبا نه دی وظیفه کې. که چیرته مسلکي یا تخصص په نظر کې ونیول شي، موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، موږ قدرونه لرو، مګر استفاده ترې نه کېږي. د غیر مسلکي اشخاصو ټاکنه دا پخپله د فساد لامل دی. بل طرف ته بیکاري او دا جاب سیکیورټي پخپله نشته په افغانستان کې. یعنی یو سړی مطمئن نه دی که نن په کار باندې دی سبا بیکاره دی. نو چې کله هغه بیکاره کېږي هغه مجبوره د ځان لپاره یو پسنداز ولري، یو سپما ولري. دې لپاره نور لارې په افغانستان کې نشته دی. ځکه هغه ځوانان چې پوهنتونونو فارغېږي هغوی صرف همدلته همدې منتظر دي همدې ته چې دولت کې کار وکړي یا مؤسساتو کې کار وکړي. کولی شي دغه ځوانان پیغلې او ځوانان کولی شي چې خصوصي سکتور ته لاړ شي، په خصوصي سکتور کې سمال بزنس دا کوچني کاروبارونه جوړ کړي، پیل کړي. ولې هلته هم بیا د فساد خبره کېږي تر ډېره پورې. فکر کوئ چې رښتیا هم هغه ځوانان او هغه محصلین چې هغوی نوي فارغېږي تجربه هم نه لري، هغوی ته کاري فرصتونه ډېر کم وي. فکر کوئ دغسې بنسټیزو پروژو کې د هغه لپاره خو موږ ډېر ښه د حل لاره لرو. په ټولو وزارتونو کې دغه یو ښه ماډل تطبیق شوی دی. دې لپاره د انټرنشپ پروګرام ده، د سیتاژ پروګرام. کولی شي دغه ځوانان چې پوهنتونونو نه فارغېږي مؤسساتو سره کار وکړي، خپله دولت کېدلی شي په ښاروالیو کې، په نورو په ولایتونو کې، په مرکز کې، په مختلفو وزارتونو کې د دوی له استعداد نه موږ کولی شو کار واخلو او دوی ته یو حد اقل دومره وکړي چې یو تجربه ترلاسه کړي چې نوره وظیفه هم بل چېرته وظیفه پیدا کړي. یو اساسي لامل دا دی چې موږ مخکې په دې طرحه باندې کار کړی و چې موږ وکولی شو یوازې په افغانستان کې د موږ تمرکز دلته نه وي په داخل کې، حتی خارج کې موږ وکولی شو موږ د لاس یعنی دیاړیمار او مثلا دغه خلک موږ ډېر لرو، کارګر ډېر لرو. د کارګرو لپاره لکه څنګه پاکستان چې کوم ماډل نه کار اخلي بهترین فوق العاده ده، حتی نور هیوادونه د چین خلک، د جاپان او حتی د فلپین او د دې خلک دوی ډېر ښه ماډلونو نه کار اخلي. موږ ورسره کار وکړو. همدغه طرحه اوس هم موجوده ده، ولې څوک یې نه تطبیق کوي. د دغه طرحې له مخې موږ کولی شو چې افغان کارګرو ته په خارج کې هم موږ کاري فرصتونه ایجاد کړو. فوق العاده د دې امکانات شته. ولې فساد یو اساسي لامل چې همدغه دی، د دولتي معاشونه دي. دغه د دوم بس کې چې هغه رئیس دی، هغه نه وروسته درېیم، څلورم، پنځم تر شپږم بس ته پورې دلته چې په ولایتونو کې کار کوي دوی PRR پروسې نه دوی تیر شوي نه دي، نو دوی 15,000 افغانۍ معاش اخلي. صحیح ده؟ نو 15,000 افغانۍ معاش باندې هغه خپل مصارفات نشي تامینولی، مجبوره دی چې بډې اخیستنې ته مخه کړي او اختلاس وکړي. دا بل یو مهمه خبره کومه چې کېدای شي زما ځینې دولتي همکاران هم دا خبره واوري. تاسو باور وکړئ دغه واقعا سړی ډېر ناهیلی شي کله چې ولایتونو ته د دې جنه هیئت لیږدول کېږي چې تاسو وګورئ چې دغه ادارې چارې د قانون سره مخکې تللي دي، آیا کوم فساد خو نه ده شوی، کومو پروژې ناسمې تطبیق شوي نه دي، بودیجه زیاته نه ده نیول شوې. دا ټول مسایل دي. تاسو باور وکړئ دا زما خبرې که ارګان محله موري وادي وري، باور وکړئ دا خلک ځي اول ته دغه هیئت چې ځي که شپږ خلک یې حتی د ریاست جمهوري نه چې ځي هغه لوی غله دي. دومره درجه کې دغه خلک دی هلته ورځي مستقیم اوله خبرې همدغه وي، مستقیم ښاروال ته کینی، مستقیم والي ته کینی چې موږ ته دومره پیسې راکړه، دا مشکل دی، دا مشکل موږ په دومره پیسو حل کوو. په یو تعامل صورت نیسي مشکل حل کیږي او هغه گزارش چې مرکز ته راځي هغه دغه د سپینې ورقې غوندې گزارش راځي چې هیڅ مشکل نشته. او حال دا چې هلته به ډېر اساسي مشکل موجود وي، هغه مشکل ته رسیدګي نه کیږي. قومي مشران راځي بیچارهګان ژاړي، هغه وایي چې مانه فلانکې قومندان مانه 3 نمرې غواړي، مانه مثلا پیسې غواړي، ما ته وایي چې پیسې را د پیسو مقابل کې موږ ته د نمره درکوو. قومندان څه کاره دی چې هغه نمرې توضیح کوي. دا اوس ډېره جالبه ده. تاسو وګورئ که موږ چېرته د فساد د له منځه وړلو خبره کوو، یوه موضوع همدغه ده چې موږ ډېر ښه سیستم لرو، سیستم بد نه دی، ولې هغه اشخاص چې په دې سیستم کې کار کوي فساد همدوی رامنځته کړی دی. د یو بله ډېره عجیبه خاطره زه په یاد لرم، هغه خلک چې د ریاست جمهوري نه د رئیس جمهور په حکم باندې ولایتونو ته ځي د یو خاص موضوع د څېړلو لپاره ځي چې هغه د فساد موضوع وي، هغه د پیسو موضوع وي، او هغه هلته ځي مستقیم له والي سره کینی، اصلا هیڅ شرم دوی نه لري. کله چې ورسره خبره کوي چې دا خو ګوره ملي مسایل دي، دا د خلکو پیسې دي، دا د یو 3-4 اشخاصو پیسې نه دي چې تاسو دومره په غوسه یاستئ چې راځئ نه د کار خبره کوئ، یوازې د پیسو اخیستلو خبره کوئ. باور وکړئ جواب همدغه یو شی دی، وایي باور په حکومت نشته. کله چې د خلکو
او د حکومت ترمنځ واټن ډیر شي، اعتماد موجود نه وي، خلک په حکومت باور نه کوي، خلک حکومت سره مرسته نه کوي. ژوندي اوسئ. لنډه دمه تر دمې وروسته بېرته راګرځو خپرونې ته. بیا هم ښه راغلاست. افضلي صاحب، تاسو ته راګرځو. ستاسو وروستۍ موندنې خپله په افغانستان کې د روان فساد په تړاو باندې څه دی؟ رښتیا هم په اداراتو کې په لوړه کچه باندې د فساد خبره کېږي؟ څومره دقیق دی دغه امر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته او درنو لیدونکو ته. زه فکر کوم دا بحث ډېر پراخه شو، په لاملونو باندې هم خبرې وشوې، په پایلو باندې هم خبرې وشوې، او دا چې فعلي وضعیت څه شی ده، زه به کوشش وکړم چې دغه ټول بحث په څو جملو کې راوتړم. اول خو لاملونه یې خوځښت ډېر دي، فساد سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په دې باندې خبرې وشوې. هغه لاملونه یې په خپل ځای کې دي، اما زه فکر کوم چې اساسي لامل د فساد د ودې سیاسي لاملونه وو، د خارجیانو لخوا نه هم او د افغانستان د حکومت لخوا نه هم. ځکه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، خارجیان چې راغلل پروژې دلته داسې خلکو ته ورکړې چې زورواکي وو، ځکه چې هغه زورواکي یوازې دوی فکر کوو چې دوی کولی شي پروژې تطبیق کړي په سیمه کې، او د دوی د زړه راسته راوړلو دپاره، د دوی د خوشحالولو دپاره، خپل ځان سره یې ساتلو دپاره، خپل اهدافو ته د استعمالولو دپاره دوی ته پروژې ورکړې. متاسفانه چې بیا د همدغه زورواکو نه داسې څه جوړ شول چې اوس یې نه حکومت کنټرولولی شي، او خارجیان هم نه غواړي چې په دغه معامله کې ډېر لاس ووهي، ځکه چې پوهېږي چې د دې نتایج به دوی دپاره ډېر ښه نه وي. کیدای شي هغه کسانو باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده هغه یې لاس ورکړي. نو په هر صورت سره دغه سیاسي لامل د خارجي قواو د نورو هیوادو کومې پالیسۍ چې دلته وي، خصوصا غربي هیوادونه چې افغانستان سره ډېره مرسته کوله، د دوی دغه ناکامه پالیسي او همدغه راز د تېر حکومت په خاص توګه د ولسمشر کرزي سیاست چې داسې غلا وکړي، پیسې په وطن کې مصرف کړي، د باندې مه وړئ، او همدغه راز ډېر داسې مشهود او مشهور غلو ته زمینه سازي کول، هغوی په دې باندې راضي ساتل چې هر شی یې غوښتل، ځمکه یې غصبوله، که معدن یې غصبوه، که قراردادونه یې غوښتل، یعنې په هر ډول باندې چې و د ولسمشر کرزي پالیسي دا وه چې د خلک باید راضي وساتي، له ځانه سره یې نږدې وساتي، او د دوی نه بیا د سیاسي ګټو دپاره باید استفاده وکړي. دا د دې لامل شو چې حتی زموږ ډېر مهم بنسټونه چې د فساد ضد باید مبارزه وکړي، لکه محاکم، لکه څارنوالۍ، لکه همدغه راز پولیس او داسې نور بنسټونه چې د فساد ضد مبارزې کې ډېر زیات مهم نقش لري، دغه بنسټونه د زورواکو په لاس کې ولېږي یا د زورواکو په خدمت کې شي، دوی کسان هلته واوسېږي، دوی دپاره استعمال شي، او بالاخره د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. دا د 14 کلو نتیجه وه چې د ښاغلي کرزي او د خارجیانو د غلطو پالیسیو له وجې نه افغانستان دغه حد ته نن ورسېده چې 4 کاله کېږي ولسمشر غني د حکومت سره د دې چې دوی یو څه سیاسي اراده لري چې فساد له منځه لاړ شي، اما زورواکي دومره زورور دي چې د دوی مخه نیول په یو وارې به ډېر ستونزمن کار نظام اوسني حکومت ته فساد په دغه حکومت کې نه دی شوی، بلکې له تېر حکومت په میراث ورته پاتې دی چې فساد د هماغه حکومت زېږنده ده؟ نه، ما داسې نه دي ویلي چې فساد په دې حکومت کې نه کېږي، اما د فساد بنسټونه د تېر حکومت په وخت کې پیاوړي شوي وو، د دې بنسټونو کمزوري کول دا اسانه خبره نه ده. تاسو فکر وکړئ که سلګونه تاسې څارنوالان په فساد باندې روږدي شي، تاسو څنګه کولی شئ چې دا تاسې په ډېر کم وخت کې اصلاح کړئ؟ یعنې مجبور یې چې یا دا تاسې وپېژنئ، لرې کړئ د سیستم نه، د دې په ځای باندې نوي کسان راولئ، نو دا ډېر اسانه کار دی. تاسې قاضیان که په سلګونه قاضیان هم په فساد باندې روږدي شوي څنګه ورسره کوئ؟ پولیس همدغسې، بیا مافیایي سیستم، دغه سیاسي احزاب چې نن ځان ته سیاسي احزاب وایي، شیرزاد صاحب ته په احترام باندې، اما هغه زورواکي چې نن سیاسي احزابو په نوم باندې سره راټولیږي، په داسې حال کې چې دوی مافیایي ډلې دي، د دوی دغه نقش تاسې وګورئ چې نن په افغانستان کې څه شی ده. دوی په دې باندې خفه دي چې دوی ولې دوی ته برخه نه ورکول کېږي په حکومت کې، ولې دوی چې هر شی کوو لکه پخوا غوندې چې چور یې کوو، د دوی د چور مخه نیول شوې ده، ولې دوی ته په هغه اسانه ډول باندې چې پخوا قراردادونه ورکول کېده اوس ولې دې ته اړ شوي دي چې باید که دوی شرکتونه هم لري، دوی باید د یوې پروسې له لارې نه راشي، باید رقابت وکړي، باید په سم نرخ باندې په ښه کیفیت باندې باید افغانستان حکومت ته دوی خدمات وړاندې کړي او اجناس وړاندې کړي ورته، او یا هم پروژې تطبیق کړي. مثلا زه نه وایم چې اوس دا بیخي 100% کې مونږ ښه طرف روان یو او هر څه ښه شوي دي، اما حد اقل د دغه مافیایي ډلو لاسونه نیول شوي دي تر یو کچې پورې، او دا چې
ولې پخواني کسان چې په فساد کې ښکېل وو دوی نه دي راکش شوي. زه فکر کوم په دغه ځای کې د حکومت هغه ناکامي په همدې ځای کې ده او د دې اساسي لامل زه فکر کوم چې د سیاسي ارادې یو علت هم پکې شته اما موږ په دې پوهېږو چې د افغانستان ولسمشر د فساد ضد مبارزې لپاره ډېر کلک هوډ لري او سیاسي اراده ورته لري. دغه سیاسي اراده یوازې په ولسمشر کې کفایت نه کوي. دا سیاسي اراده باید موږ په ټولو اداراتو کې باید وګورو. باید ډارن خلک په اداراتو کې ونه اوسېږي، خصوصا هغه ادارات چې زموږ قانون تطبیقوي. دغه اراده باید موږ په لوی سرنوالي کې وګورو، دا باید په محاکمو کې وګورو، دا باید په پولیسو کې وګورو، دا باید موږ په ټولو برخو کې، دا باید په تفتیش په لوی اداره کې باید هم دا وګورو. وړاندې پرتې ستونزې څه دي چې بالاخره یو څوک نیول کېږي، مجرم وي، هغه په فساد کې ښکېل وي، ولې هغه قانوني چلند چې باید ورسره وشي نه کېږي. د ولس یو اندېښنه هم همدغه ده او پر حکومت باندې نیوکه هم همدا ده، بالخصوص په قضایي ارګانونو باندې دې قضایي چې ګواکې یو څوک نیول کېږي ولې بیا وروسته خبر همداسې پټه پاتې کېږي او د قانون منګولو ته نه سپارل کېږي. د افغان حکومت پر وړاندې پرتې ستونزې څه دي چې په دغه برخه کې د زورواکو چارواکو سره مبارزه نشي کولی؟ دقیقاً زه هم د خبرې ته راتلم چې دغه د سیاسي ارادې نشتوالی په ټول حکومت کې، ځکه یو کس کې سیاسي اراده کفایت نه کوي، دا سیاسي اراده یوازې په ولسمشر کې بیا پاتې کېږي. موږ اړتیا لرو چې زموږ ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي هغوی سیاسي اراده په دې برخه کې ولري. که چېرته محافظه کار خلک، ډارن خلک د دې اداراتو په راس کې واوسېږي، دوی نشي کولی چې بیا قانون تطبیق کړي په زورواکو باندې. هغه زورواکي چې د دوی ته کیدای شي د ځاني خطر ورته مواجه کړي، کیدای شي دوی ته د دوی د وظیفې خطر ورته مواجه کړي، کیدای شي دوی سیاسي حالات دوی داسې فکر وکړي چې سیاسي حالات به دومره خراب شي، کړکېچن به شي چې دوی بیا ونه توانېږي چې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو د دغه ډار له وجې نه او د فساد د شتون له وجې نه، ځکه چې په ټیټو ځایونو کې بیا فساد شتون اوس هم لري. یعنې که چېرته ادارې رئیس بدل شوی ده، په دې معنا نه ده چې ټوله اداره بدله شوې ده. اداره کې دننه اوس هم فاسد خلک شته دي، هم په محاکمو کې په ستره محکمه کې هم داسې خلک شته دي، سره د دې چې قاضي القضات د افغانستان یو پاک سړی دی، فساد ضد مبارزې لپاره کلک هوډ لري، همدغه راز لوی څارنوال. اما دوی هغه اراده پکې نه لیدل کېږي چې واقعا په قوت سره دوی راووځي او هغه کوم فاسدین چې دوی راکش کړي د محکمې میز ته او په دوی باندې قانون تطبیق کړي. د دې یو لامل دا هم دی چې په ټیټو کچو کې بیا فساد زښت ډېر ده. دوی که یو څوک راکش کوي د دوسیو په اساس باندې راکش کوي، دوسیه به سم ورته برابروي، خپل ټول کورنۍ کار به ورته تکمیلوي، یعنې اسناد به ورته راټولوي، یو کس به بیا محکمې ته راکش کوي. دوی متاسفانه دغه کار ځکه نشي کولی چې لاندې چې کوم خلک دي چې دوسیې باید ترتیب کړي او دوی باید فساد ضد مبارزې لپاره باید کار وکړي، هغه خلک خپل کار د دې لپاره سم نه ترسره کوي چې هغه کوم فساد دی هم هغه کې جوړجاړی ده او پخوا نه چې کوم سیستم راپاتې ده همغه زوړ سیستم، همغه ناکام سیستم باندې، همغه فاسد سیستم باندې موږ غواړو چې دا سیستم بیرته اصلاح کړو. نو دلته یو طرف نه خو باید دا موږ ومنو چې دا اسان کار نه دی، بل طرف نه دا دی چې حکومت هم په دې کې پاتې راغلی چې هغه لاندې خلک یو څه خو باید پاک کړي. یو 10-15 کسان تکړه څارنوالان خو پیدا کېږي په دې لوی څارنوالي کې چې د فساد دوسیې هغوی ته ورکړي چې هغوی به فساد پکې ونه کړي یا سیاسي ملحوظات په پام کې ونه نیسي او په کلکه باندې دغه فساد دوسیو پسې ولګېږي، دا فاسدین دې راکش کړي چې یو 10-15 کسان ته مجازات شي، بیا به موږ تاسې بیا به وګورو چې دا نور خلک به مو لږ وډار شي، دا نور خلک به مو وایي چې نن د دوی نوبت ده، سبا به د موږ هم نوبت وي. نو دغسې یو کار متاسفانه چې ترسره نه شو. د افغانستان حکومت د فساد ضد مبارزې لپاره یو استراتیژي جوړه کړې ده. په دې استراتیژي کې موږ همدغه ورته ویل چې تاسې ټول ښه شیان په دې کې راوستي دي، هر هغه څه چې باید د فساد ضد لپاره باید وشي هغه تاسې ټول په دې استراتیژي کې لرئ. اما متاسفانه هغه څه چې باید په دې کې باید وایي چې تطبیق په برخه کې موږ سره مرسته کړې وای، چې یو مستقل یو قوي خپلواکه اداره وای چې هغه په دې باندې توانېدلی چې بیا د فساد ضد مبارزه د سیاسي ملحوظاتو پر بنسټ باندې نه بلکې د قانون د غوښتنو پر بنسټ باندې دغه خپل کار یې ترسره کړی وای. دغسې یو بنسټ موږ متاسفانه نه لرو. بهرحال د دې غوښتنه موږ کړې ده، متاسفانه چې د افغانستان حکومت د دې منفي ځواب یې راکړی، نه خپله کوم د حل لاره لري او نه هم تر اوسه پورې متاسفانه د مونږ د حل لارې منلې ده. ځکه که چېرته دغه اداره، زه یوه جمله اخره کې وایم، که چېرته دغه اداره جوړه شي چې دغه خپلواکه اداره او د سیاسي ملحوظاتو پر بنسټ نه بلکې د قانون د حاکمیت پر بنسټ باندې داسې اداره جوړه شي، نو بیا موږ تاسې په دې باندې توانیږو چې هره اداره چې خپل کار نه ترسره کوي، که هغه څارنوالۍ ده او که چېرته هغه قضا ده، که چېرته هغه پولیس دي یا نور دي، چې هره برخه خپل کار نه ترسره کوي، ولس ته به د دې معلومات ورکول کېږي چې چا خپل کار ترسره نه کوي. اوس خو موږ په داسې یو حالت کې راګیر یو چې هېڅ معلوم نه ده، هر سړی وایي چې موږ فساد سره مبارزه کوو، موږ ژمن یو، او هر سړی وایي چې موږ خپل کار کې پاتې نه یو راغلي، دومره ډېره لاسته
راوړنې لرو. نو ځکه دا اداره جوړول زه فکر کوم چې د ټولو نه اړین کار دی چې حکومت په دې کې تر اوسه پورې پاتې مننه افضلي صاحب. شېرفر صاحب تاسو ته راګرځو. په کور دننه ډېری بنسټونه حتی کمیسیونونه جوړ شوي دي د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې لپاره. دوی هم دا خبره کوي چې ګواکې دوی ژمن دي دې لپاره چې مبارزه وکړي. ولې په هغه توقع چې خپله ولس لري، اوسنی حکومت لري، خلک لري چې د فساد پر وړاندې به جدي مبارزه وشي، فکر کوئ ولې رښتیا هم دغه هڅې بالاخره اغېزه یې مثبته نه وي بلکې منفي وي، فساد لا زیاتیږي؟ د افغان حکومت پر وړاندې پرتې ستونزې څه دي چې بالاخره د فساد پر وړاندې هغه مبارزه چې همیشه یې کوي پایله نه ورکوي؟ ډېره مننه. په کل کې د دې دواړو ورونو خبرې زه 100% تاییدوم. ډېرو ښو خبرو ته او ډېرو ښو مسایلو ته، ملي مسایلو ته اشاره وکړله او د حل لارې هم په ګوته کړلې دوی، لکه تا چې پوښتنه وکړله. زما په آن باندې ملي سیاسي ملي اراده، قاطعیت دا پکار دی د دې ستونزو د حل لپاره، تر څو پورې چې په حکومت ولسونه باور وکړي. ګوره کله چې ډاکټر صاحب غني په قدرت راغی یا رئیس جمهور شو منتخب، د یو فرمان صادر کړو چې ټول چارواکي باید د خپلې دارایۍ د پرمې ثبت کړي، چې دا ورته معلومه وه چې تا مستوفي صاحب، تا د ګمرک رئیس صاحب، تا وزیر صاحب، تا والي صاحب په پخوا کې څه لرل او دا اوس دا دومره دارایي د کومه کړې ده. دا پرمې تش په کاغذ کې پاتې شو، هېڅ چا خپله دارایي ثبت نه کړله. که دا ثبت شوی عملي شوی اوچت ته ولسمشر ته معلومېدل چې د فلاني ځای د ګمرک رئیس څو بنګلې لري، په دغ به پټولې، دغ به دروغ ویلې. ولې په څنګ کې پولیس، څارنوالي، د کشف ارګانونه وظیفه لري چې دا معلوم کړي چې دغه د ګمرک رئیس چې دا پرمه ډکه کړې ده دغه په رښتیا لیکلي دي او که درواغ. دا یو. دویمه خبره دا ده چې په چټل سړي باندې په غله باندې غل نیول دا خپله غلط دی. په افغانستان کې قحط رجال نشته، ولې هغه څوک چې د چا سره روابطو ضوابطو نه لري، سمپتي ونه لري، هغه نه ګمارل کېږي. پاک خلک بیخي ډېر دي. د افضلي صاحب یو خبر زه اشاره کوم، ما ته یې ویلي سیاسي ګوندونه. زه افضلي صاحب د هغه سیاسي ګوند غړی نه یم چې هغه غیر قانوني ځان ته سیاسي ګوند وایي. ټول عمر د ملي پروسو په مقابل کې د زور، زر او وسلې نه کار اخلي. د هماغه ګوند غړی یم چې هېڅ شی نه لرم، د یو سر نه لو تر اخر سره پورې، غیر د معلم نه، غیر د یو واړه دوبه افسر نه، غیر د یو دهقان نه، یو بل نه، یو ځوان نه، یو محصل نه، بل څوک زموږ په ګوند کې نشته. هسې بښنه غواړم دا خبره یادومه. هغه ګوندونه ځان ته سیاسي ګوندونه وایي. همدا اوس غیر قانوني وسلوال په زرګونو ډلې لري، همدا اوس د دوی بندي څوک نشي بندي کولی، همدا اوس د دوی مجرم ته څوک هغه نشي ورکولی، جزا نشي ورکولی، همدا اوس د ډلو ټپلو په ارتباط باندې هم وزیر دی برحال، وزیر خارجه دی، او هم په اپوزیسیون کې ناست دی، په دولت باندې داسې ګزارونه کوي په همدې اشرف غني باندې چې دښمن یې ورباندې نه کوي. که د دې نه پوښتنه وشي ته څنګه ما وزیر خارجه یې، مشکل په دې کې دی بیا بهرانیانو دلته د فساد پر زمینه مساعده کړې چې دلته دوه سره حکومت جوړ کړو او په دې دوه سره حکومت کې دا خارجه وزیر مربوط دی په یوې ډلې یو تنظیم پورې، یا رهبر دی، او اشرف غني دا نشي لرې کولی. که یې لرې کړي دنیا ورانه شوه، دنیا خرابه شوله. همدا ډول په نورو هغه کې که وزیر یم د مالیه یا وزیر یم د تجارت، ډېر انقلابي سړی یم، هر څه سم روان دي، او که لرې شوم بیا په اپوزیسیون کې ناست یم. خو فکر نه کوئ چې همدغه اشخاصو همدغو کړیو فساد ته زمینه برابره کړې پرې؟ کاملا همدغه د فساد منبع ده. همدوی فساد ورباندې یو څه کم شوی دی، بند نه دی سوچ، یو څه ورباندې کم شوی، لارې ورباندې، ګودرونه ورباندې بند شوي دي. په دې لحاظ باندې په چغو شروع کړې ده، په چغو شروع کړي، ایتلافونه جوړوي، غونډې کوي، ملي پروسه د خنډ سره مخامخ کوي. قاضي او سارنوال به ډېر پاک سړی، زه خو یې پېژنم نه، دا ټوله میډیا وي، ټول خلک وي چې پاک سړی دی. او قاضي زه پېژنم، سترې محکمې رئیس زه پېژنم، پخوانیو حکومتو کې هم کار کړی زه یې پېژنم. مګر زه داسې ښه پاک سړی څه کوم چې دی خپله دومره ضعیفه او چپه خوله ناست دی چې دی نشي کولی چې په دغه ستره محکمه کې یو تحرک رامنځته کړي. پاک خلک په کار وګماري او پوښتنه وکړي د فساد مخنیوي دپاره. ما خو ستره محکمه کې تر اوسه پورې د سړی نه لیدلی چې هغه د کابل بانک اغلا کړلو او خلک یې څوک بندیان څوک ښکاره ګرځي. د کابل بانک نوي کابل بانک نه په 900 میلیونه ډالر ویوړه، څوک چا اعدام کو، څوک چا محکمه کو. که اعدام نه 20 کاله خو دې بندي کړي، ټول ادارې خو دې غصب کړي، ملي دې کړي. دا د ټولو دغه غصب کوونکو چې قاطعیت برخورد سره وشي، دغه ادارې په دې خارج او په داخل کې لري چې همدغه ورباندې بنده کړي، بېرته یې ملي کړي، دوی کوکارې اسمان ته خیږي. قاطعیت نشته. همدا اوس د وزارت نه لرې شوی دی، ولې د کور مخکې 2 هاوی ټانکونه ولاړ دي او 50 نفره باډیګاردان ورپسې روان دي.
د هغه مخه څوک نیسي. خو شیرزاد صاحب د ټولو ناخوالو سره سره دغو ډلو ټپلو شتون سره سره په هیواد کې فکر کوي ولسمشر هغه خبره څومره په اثبات رسولې ده که چېرته 100 سلنه نه وي نو 50 سلنه به کمښت راولي د فساد په له منځه وړلو کې. فکر کوي رښتیا هم که چېرته نه وي رسېدلي ولسمشر څه ته باید لومړیتوب ورکړي تر څو به کولی چې رښتیا هم د ولس هغه تللی باور بیرته لاسته راوړي؟ بالکل ولسمشر اراده لري کلکه. خپله ولسمشر باندې تر اوسه پورې داسې پاک څوک نه لري چې د بلډینګونه پیدا کړي دي، د فساد لاس لري، کوم قرارداد کې د چا نه پیسې اخیستې، کلکه اراده لري، ډېر جدي کار کوي. ولې د ولسمشر نقص او کمزوري په دې کې ده که دا میډیا اوري واوري چې دی سیاسي ټیم متحدو خلکو ټیم نه لري. یو سړی که د اور به څرکم شي، یو سړی که بیخي د دنیا انقلابي شي، هېڅ شی نشي کولی تر څو چې یو متحد، یو موټی، یو مفکوره ملي سیاسي یو ګروپ ولري، یو حلقه ولري، ټیم ولري، او هغه په ټولو چارو کې دته رپورټ راوړي. د ارمان هلته پلی کوي په جامع کې. د نقص دا دی چې په هغه چا باور کوي چې هغه سبا له بیا د په وړو کې شګه وي او بالاخره خراب راوځي. دا څونه خلک د لرې کړه. همدغه که مثالونه او بیلګې وخورو بې حده زیاتې. همدا مسعود ضیا چې د هغه فوق العاده استازی و، څومره بیلګې او څومره اسناد په ده باندې موجود دي. ولې څوک به هغه سړی وي چې دا راکش کړي او پوښتنه ورنه وکړي چې ته په دوبۍ کې د څونه ډالر سره ونیول شوې. همدا ډول حامد کرزی چې دا 14 کاله دورې وکړله، که ده نه څو پوښتنه وکړي تا په وجود کې، تا په عامل په کندهار کې د مافیا لوی غټ سازمان نه و، څومره مخدره مواد تا د ورونو د دوی په واسطه باندې هغه قاچاق کېدل. همدا ډول همدا ته حامد کرزی وي چې دا 1.8 میلیارده ډالر راغله او په دغه معاملو د مصلحتونو د دې چارواکو سره وویشل، وزیران دې کړه، والیان دې کړه، او هغوی په پراخه لاس باندې خپله د حامد کرزي د ویدو پرته ده چې پیسې بهر ته مه وړئ، همدلته یې مصرف کړي، کورونه به جوړ کړئ. هغه اوس دونه چارواکي دي چې اوس نه حامد کرزي نه اوس غني کنټرولولی شي او نه یو بل. د غني دپاره په کار ده، د ډاکټر صاحب غني دپاره قوي، با اراده، با عزمه، پاک سپېڅلي انسانان ټیم جوړ کړي، په کار یې وګماري. او داسې د الله قرآن مخکې ورته کړي چې دا قرآن دې تا ووایي دغه یو کور لرې که دویم کور دې جوړ کړه، زه دې په علني محاکمه کوم. جلاني صاحب تاسو ته راګرځو. مخکې مو د قراردادونو خبره وکړه چې د پراخ فساد خبره همیشه پکې یادېږي. به اوس دغه اندېښنه هم موجوده ده په کور دننه چې ویل کېږي یو قرارداد څو ځله افتتاح کېږي او بیا هم کومه پروژه چې په افغانستان کې د پروژو په برخه کې رښتیا هم دا چې یو قرارداد څو ځلې به افتتاح کېږي او بیا هم پلی کېږي، نه د عمل په برخه کې څه نه کېږي. رښتیا هم په دغه برخه کې فساد څومره موجود دی؟ واقعا یو خو زمونږ ملي برنامې دي چې هغه لویې برنامې دي. مثلا که هغه یو پروژه موږ تطبیق کوو څو ولایتونو ته ګټې رسیږي، هغه برنامې کیدلی شي چې 15 کلونو نه تر 25 کلونو پورې دوام وکړي. بل طرف ته موږ 1 کلنې 2 کلنې 3 کلنې پروژې لرو. د دې پروژو کې په دې خو ټول باید بالاخره دغه حقیقت به ټول ومنو چې خارجیانو موږ ته افغانستان جوړول نه غوښتل. که دی چېرته غوښتل نو فکر وکړه هغه ارقام چې موږ مالي وزارت درلودل تر 95 میلیارده ډالرو پورې چې افغانستان سره په نظامی، په انکشافي او په مختلفو برخو کې کومک شوی. دلته به د برق ډیمونه جوړ شوي وو، د اوبو ډیمونه به جوړ شوي وو، دلته به موږ لویې لارې جوړې کړې وې، د ریل پټلۍ به هم جوړې کړې وې. ډېر یعنې 95 میلیارده ډالر چې د دې 50 سلنه په افغانستان کې واقعا مصرف شوي وي، افغانستان به ګلې ګلزار و، په دې کې شک نشته. بل اساسي خبره دغه ده چې د خارجیانو په وخت کې همدغه چارواکو دغه زمینه برابره کړه چې ځینې قراردادونه حتی په دوبۍ کې امضا شي، ځینې حتی په امریکا کې به یو ډېر ښه یو سیستم به رامنځته شو او قرارداد په امریکا کې امضا شو. اصلا به دلته څوک خبر نه و. کله یعنې هغه سروې چې ترسره شوې د خپله دغه معتبر ارګانونه چې موږ ورسره کار کوو، په خپله USAID سره کار کوو، هغوی په خپله دا څو ځلي دغه راپورونه نشر کړي دي، د افغانستان د پروژو تفکیک یې کړی دی. همدا اوس مثلا هغه پروژې چې تر 15 میلیونه افغانیو پورې دي، په دې کې د 15 نه تر 25 سلنه پورې فساد کېږي. بیا دا چې د 10 نه تر 25 میلیونه پورې وي، په دې کې بیا حتی تر 25 نه تر 45 سلنه ویلي دي. مثلا د برق ډیمونه، سب سټیشن، مثلا د اوبو بندونه، د ریل پټلۍ، لوی سړکونه، شهراوې، دا یو سور خط خارجیانو ته وایي دا یو اوږدمهاله پروژې دي، موږ نه غواړو دې کې سرمایه ګزاري وکړو، موږ یې تاسو ظرفیت جوړو. کله چې زموږ ظرفیت ته جوړوې بیا په ده باندې 100 میلیارده ډالر ته مصرفې، ته زما ظرفیت نشي جوړولی که نه. دلته اساسي ستونزه خپله په سیګار کې هم شته. خپله د سیګار مشر څو ځلي دا ویلي دي چې موږ ته په خپله د امریکا خارجه وزارت درست معلومات نه راکوي.
دوی په خپله د معلوماتو له کمښت سره مخامخ دي، مشکلات لري. دوی راپورونه وقتا فوقتا ما په خپله لوستلي ډېر نواقص لري. دا باید موږ ومنو. بیا هم زه راځم که موږ د حل مشکلات خو موږ فوق العاده لرو. د حل لارې که موږ ووایو ډېر په خلص نقطو کې یو داسې دی چې اول قدم کې که موږ د اصلاحاتو خبره کوو، موږ دلته ښه ځوان استعداد لرو په افغانستان کې، هغوی نه باید کار واخیستلی شي. هغه خلک چې بدنامه دي، هغه خلک چې خلکو ته معلوم دي، دلته داسې نه چاته نه دي معلوم. تاسو باور وکئ ډېر یو عادي مامور نه پوښتنه وکئ په وزارت کې ټول د فساد د وزیر نه نیولې تر شپږم بس ماموره پورې ټول لیست درکوي چې دا خلکو نه پیسې غواړي، مګر څوک یې د هغه مخه نشي نیولی. باید موږ اول په استخدام پروسه کې شفافیت رامنځته کړو. دومره نقطه دا ده سیستم سازي. که موږ څونه الکترونیکي خواته ځو، ډیجیټلایزیشن خواته ځو، یعنی موږ غواړو چې د عصري وسایلو نه استفاده وکړو، دا د فساد مخه تر ډېره بریده پورې نیسي. درېیمه مهمه دا ده چې هغه یوازینۍ لاره د هغه قاطعیت دی. که موږ واقعا غواړو د فساد پر ضد مبارزه وکړو، موږ دا خبره څو ځلې تکراري کړې ده. ولې دغه اراده څنګه نه پیدا کیږي؟ اراده ځکه نه پیدا کیږي چې دې کې مختلفې کړۍ چې هغه په افغانستان کې کار کوي. زه به دا ډېر ښې تشریح کړم. که هغه معادن دي، معادنو کې مشخصې 15 کړۍ دي، ټولې پېژني. افضلي صاحب هم پېژني، ټولې پېژني. که اقتصادي سکتور کې کار کوي، که د ګازو قرارداد دی، هغه هم خلک پېژني چا سره دی. ټول تجارت یې انحصاري کړی دی. د موږ کوچني کاروبارونه یعنی واړه تجاران هغه په خپل ځای پاتې دي، هغه د هغه سرمایه زیاتېږي نه کمیږي. مشکل هم دغه دی چې توازن بازار کې نشته، نو توازن له منځه تللی. نو که موږ واقعا وغواړو، یعنی دغه درې لاملونه چې مهم دي، څلورم یو لامل چې دی فقر دی، بېچارګي ده او بیکاري ده. اساسي لامل همدغه دی ټولنه کې. فقر څنګه دی؟ همدا اوس تاسو لاړ شئ 10 ځوانانو نه پوښتنه وکئ، 7 ځوانان 15 ځوانان بیکاره دي، لیسانس دي، تجربه لري، پیسې نه لري چې هغه د ماسټري پروګرام پیل کړي. هغه څوک چې 12 نه فارغه دي، پرون ماته 15 نفره 12 راغلي او ډېر ښایسته ځوانانو وایي موږ ته کار را پیدا کړه. مخکې درس وایي پیسې نه لرو، موږ وایي حتی یو خوراک 3 وخته ډوډۍ موږ نشو پیدا کوی، موږ به درس څنګه ووایي. فقر د موږ اساسي لامل د فساد یو بل دی. ځکه که موږ وګورو چې په افغانستان کې 40% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي همدا اوس. تاسو وګورئ، یعنی دلته که تاسو د کابل ښار نه د چوکاټ نه وځئ، د 12 یا 15 کیلومتر مربع نه تاسو چې کله وځئ، تاسو د خلکو فقر وینئ چې حتی 3 وخته ډوډۍ څوک نشي پیدا کوی. که چیرې دغه ټولنیز عدالت اجتماعي موږ دې ته کار وکړو او هر سړی خپل ځان مسؤله وګڼي، او چا چې پیسې خوړلي وي د بیت المال هغه راشي او محبس ته واچول شي، نو بې له شکه بیا چې کله موږ هر سړی په ټولنه کې خپل حق وپېژني، بیا موږ وایو چې بیا زموږ تجارت هم وده کولی شي، بیا انصاف هم رامنځته کېدلی شي، عدالت. موږ اصلا دغه اساسي 4 نقطو ته چې موږ کار وکړو، بې له شکه چې موږ به یو څه مبارزه کوو. مننه جلاني صاحب. افضلي صاحب، په لاندو کې د حل لارې په توګه د فساد د له منځه وړلو لپاره اوسنی حکومت کومې لارې چارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیسي؟ زه به ډېر خلاص 3 شیان بیا هم یاد کړم. اوله سیاسي اراده ده چې دا باید وسیع واوسیږي، دا باید په یو کس کې منحصر نه وي. باید د مهمو بنسټونو کوم مشران چې دي، لوړپوړي چارواکي دي، دوی ټول باید دا اراده ولري. دوم خپلواک بنسټونه دي چې باید مونږ ولرو. څارنوالۍ باید خپلواکه اوسیږي، محاکم باید خپلواکه اوسیږي، تفتیش اداره باید خپلواکه اوسیږي. دا باید سیاسي ملحوظاتو پر بنسټ باندې کار ونه کړي، او د فساد ضد مبارزې کوم کمیسیون چې ولسمشر ویلي و، دا باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې باید دا کمیسیون جوړ شي او خپلواکي ولري، تر څو دوی دغه اداره باید په ټولو اداراتو باندې بیا څار ولري چې هر اداره خپل کار نه کوو، هغه نه باید پوښتنه وشي. او درېیمه خبره د حساب کتاب ده. د هر ادارې سره باید حساب کتاب وشي. هر اداره باید خپل ځواب باید ووایي چې ولې دوی په خپل کار کې پاتې راغلي دي. اوس که د عدلي قضایي مرکز خبره کوو، که دا مرکز جوړ شوی، دا باید خلکو ته ووایي چې ولې کلونه تیر شول، دوی تر اوسه پورې بیا هم 15 کسانو نه زیات تر اوسه مجازات کړي نه دي. تر اوسه پورې ډېرې کمې دوسیې کتلې دي. بعضې دوسیې اصلا دوی ګوري نه، بیخي تعقیبوي نه. بعضې دوسیې ډېر په شدت سره بیا دوی مخکې بیایي. دا سیاسي ملحوظات دي، سیاسي مداخلې دي چې دوی په کار کې کېږي. دا کار باید ترسره نه شي.
بیا هم زه غواړم تاکید په دې وکړم چې کوم کمیسیون چې مونږ د حکومت نه غوښتی او حکومت خپله ژمنه یې کړې وه په لندن کنفرانس کې دغه کمیسیون باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې داسې باید دا جوړ شي چې 3 اساسي کارونه باید ترسره کړي. د مجازاتو نه باید دوی کلکه څارنه وکړي، د ټولو اداراتو نه د خصوصا د عدلي قضایي مرکز نه باید څارنه وکړي، څومره دوسیې هلته ورغلي دي، ولې دا دوسیې نه څېړل کېږي، او که څوک مسؤلین دي هغه باید راونیسي او هغه باید مجازات کړي. دومره باید قدرت ولري، دومره پیاوړی باید واوسیږي، او دې کې باید سیاسي مداخله باید نه وي، باید سیاسي کسان په دې کې رانشي، غیر سیاسي کسان، خپلواک کسان او په کار پوه کسان دا باید په دې کمیسیون کې راشي تر څو دغه ټول ادارات خپل کار ته ژمن کړي، د دوی نه حساب کتاب وغواړي. دومه مسله چې ده هغه د مخنیوي مسله ده. مخکې په دې بحث کې یادونه وشوه چې موږ کولی شو چې مثلا د الکترونیکي سیستم نه کار واخلو یا نورې پروسې ساده کړو موږ تر څو خپله په پروسو کې داسې یو حالت رامنځته شي چې فساد مخنیوی وکړي، نه دا چې پروسې خپله د فساد لامل وګرځي او زمینه ورته مساعده کړي. درېیمه خبره د خلکو ګډون ده. څومره خلک دي شکایتونه لري، ما ته سلګونه شکایتونه هم د اوس را رسېدلي دي، شته دي را سره، هېڅ داسې اداره نشته که لیږو یې ورته څوک ورپسې نه ګرځي، څوک یې پلټنه نه کوي. نو د خلکو ګډون ډېر ضرور ده. کوم ځای کې چې فساد کېږي هلته خلک شتون لري، حتما خلک اطلاعات ورکوی شي، د خلکو سره یو ښه رابطه، اعتماد فضا رامنځته کول، د ولس او د حکومت په منځ کې دغه د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لارې نه، د همکارۍ د فضا د رامنځته کولو لارې نه موږ کولی شو چې د دغه 3 وړو لارو نه د فساد سره کلکه مبارزه وکړو او ښې لاسته راوړنې ولرو. هغه څه چې موږ ورته د فساد ضد مبارزې بنسټیز کول وایو ورته. متاسفانه چې دغه کار تر اوسه پورې حکومت نه دی کړی، اما موږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید په سیستماتیک ډول باندې د فساد ضد مبارزې لپاره ملا وتړي. ډېره مننه افضلي صاحب. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ، دا چې بس ته راغلئ. ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو، نن شپه مو د تودو بحثونو په خپرونه کې پر فساد د هغې د رامنځته کېدو پر لاملونو او د حل لارو په توګه چې ټولو مېلمنو پر دې باور و چې باید سیاسي اراده او د اوسني حکومت ژمنتیا د دې لامل کېدلی چې فساد له منځه یوسي. خپرونه په همدې ځای پای ته رسولم. التیا مننه، ښه شپه، ښه وخت.